الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و عزتمند مسلمانان ورونو، انشاءاللہ پروگرام با روانی چلیگی با زمون مشران میلمانه علماء کرام به انشاءاللہ راضی او هغوی به موږ ته د دې موقع او د دې وخت په مناسبت سره څه دیني خبرې کوي. خو د هغې نه مخکې زه به یو څو د مجلس متعلق خبرې وکړم او پای کې لومړۍ خبره دا ده چې الله پاک مونږه تاسو ته دلته کې په دې مجلس کې د ناستې دا توفیق راکړی دا ډېر یو لویه خبره ده. حدیث قدسی دی، الله رب العزت ارشاد فرمایي انما هي اعمالکم احصیها لکم. اے مسلمانانو، ستاسو دا هر عمل محفوظ کولی شي، که نیکي او که بدي، هر عمل محفوظ کیږي. قرآن کی وضع کہ اللہ فرمائے احصینا ونسو. تدید څومره اعمال چې دی الله موږ محفوظ کړي دي، خلکو یې کړي دي. سړی نه یې دی چې ما څه کړي او څه نه وکړي، والله محفوظ کړي. بیا مخکې حدیث کې فرمائے فمن وجد خیرا فلیحمد الله. چاته چې الله د نیک عمل کولو موقع ورکړي، توفیق ورکړي، دې دې به دې خوشحاله شي او فوراً دې د الله شکر ادا کړي او په خوله دې ووایي چې الحمدلله. نو ټول ووایي الحمدلله او ټول د زړه له خوشحاله شو چې الله موږ له دا توفیق راکړي. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه. او یو انسان دې د هغه نه داسې کار وشي چې هغه د شریعت خلافی، د الله د خفګانی، نو دل خپل ځان ملامته کول پکار دي چې ما خپل ځان د نیکو عادتي نه دی جوړ کړی، دی وجې نه زما ګناه وشو. نو په دغه وخت کې دل خپل ځان ملامته کول پکار دي. خو علما فرمایي چې شکر په دوه قسمه دی، یو په جبه شکر دی، یو په عمل سره شکر دی. په جبه شکر کول سنت دی او دا عادت جوړ کړو، کلم د الله نعمت استعمال کو بس الحمدلله. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله یو مسلمان د الله یو نعمت استعمال کی ادوی الحمدلله
نو الله رب العزت ارشاد فرمای حمدنی عبدی، زما بنده زما تعریف وکړ. او چې کله د هغې نه وروسته دی بیا ووایي الحمدلله، نو حدیث کې الله رب العزت ارشاد فرمای اثنى علی عبدی، زما بنده زما بیا تعریف وکړ. او چې دی کله په درېیمه پیره ووایي چې الحمدلله، نو غفر الله ذنوبه، الله یې ټول ګناهونه معاف کړي. نو الحمدلله وایو، دا پسې سیوا کو دوه په ځای د یوې په ځای دوه پیرې، د دوه په ځای درې پیرې وایو، نو په دې سره به الله پاک زمونږ اساس څه کړي، دا ګناهونه معاف کړي. خو ما تاسو ته عملی شکر دا دی چې موږ د دې مجلس حق ادا کړو، دې مجلس کو حق ادا کړو. دوه خبرې حق دی، یو دا چې په غور سره خبره واورو. حدیث پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن صفت بیان کړي چې لا یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتى يكون منتهاه الجنه، چې د مؤمن صفات بدای چې دی به د خیر خبره اوریدونه نه ستړی کیږي، دی به د خیر خبره اوري 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 او تر دې پورې به اوري چې د خیر د خبره اوریدو سره سره د لبه مرګم په دې حالت کې راشي. نو سم خیال له ستړی کیږي خو بنه کنه، یو دا خبره چې ستړی کیږي بنه. دویم د مجلس حق دا هم دی چې موږ ځان مکمل ذهني فارغ کو او تر اخره پورې د کېناستو نیت وکړو. هر مرګره په مجلس کې تر اخره پورې د کېناستو نیت وکړي، ځکه شیطان لوی حرامي دی. اغا مسلمان لاول نیکی ته پریدي نه، اکه مسلمان نیکی کول شروع کی نو بیا شیطان په دې ډیر زیات خپه کیږي چې دته ډیر اجر میلاو شي، دته لوی ثواب میلاو شي، دته په جنت کې لوی ایسو شي. شیطان په دې ډیر خپه کیږي چې خبره کوري په ورانه. او حدیث پاک کې راځي ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك الا وجهه، چې کله مسلمانان داسې راجم شي او دی د الله تعالی رضا لپاره جمع شي، ظاهر خبره زمونږ اساس ولته نور څه مقصد شته هیڅ نشته. ټول مونږ تاسو چې دلته جمع شي، هر ویون کې هر اوریدونکو مونږ ټول محتاج یو او ټول د سره لپاره جمع شي. لا یریدون بذلک الا وجه، خالص د الله د رضا لپاره. خو شیطان آرامي نیت خرابوي. وسوم کله چا په زړه کې نیت کې څه بدله خبره ناغوي دا نیت وکړي چې به موږ د سره لپاره جمع شي الله د رضا ده. د قلب ته علماوی قلب ولي وي، ځکه دا زړه اوړي راوړي، کله دی خواکی کله دی خواکی چې څوک راته ګوري کنه ګوري، څوک مې سیکي کنه سیکي کنه، نو دی اوړي راوړي، مخلوق ته اوړي راوړي. دیو جن قلب ته قلب وي، اوړېدل په عربی کې قلب ویل کی. نو ګوسم زمونږ اساس زړه کې دې خبر راغلی، نو ار سړی پټه پټه په خپل زړه نظر وکړي او هغه جذبه صحیح کړي. ځکه د قیامت په ورځ باندې حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې الله رب العزت د طرف نه به اعلان وشي چې لا يقبل من عمل، نن ورځ به صرف هغه عمل په قبليږي الا بتغي وجهي، چې صرف هغه د الله د رضا لپاره شي. نو سم خیال ټول خدای الله د رضا نیت کیو کنه انسان ټول نیت وکړو چې موږ دلته جمع شو د الله د رضا لپاره جمع شو. نو چې دا کله جمع شي نو الا ناداهم مناد من السماء، کله مجلس خلاص شي دعا وشي دلته به ختمونه کی، ختم نو رسو دعا قبلي. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای ان لقارئ القران عند كل ختمه لدعوه مستجابه، کله ختم وشي الله دعا ضرور قبله. وان شاء صاحب، یو حدیث کې راځي وان شاء صاحبها عجلها للدنيا وان شاء اخرها للاخره، بیا د غختون کې خوخه ده کله دنیا شی غواړي او کله آخرت شی غواړي، والله دعا قبلې. موږ تاسو د دنیا د آخرت ټول نعمتونو ته محتاج یو، ان شاء الله به دنیا غواړو به آخرت غواړو. صحیح ده کنه؟ نو د اخر کې بیا څه کوي؟ یو فرشتہ اعلان کوي چې اے نن په دې مجلس ختم قرآن کې شرکت کوونکی بندا تر اول نه ناس وي تر اخره پورې ناس وي، نو چې ته کله په اخر کې پاسې دی نو زمانه طرف نه اعلان واره، صحیح اعلان واره قوموا مغفورا لكم، تاسو په دې حالت کې پاسا چې ستا ګناهونه الله تعالی ټول معاف. تا د نن پورې څومره ګناهونه کړو، دا مجلس داسې برکت والا دی، دا داسې خیر والا دی
دا داسې کرامات والا مجلس دی چې د دې مجلس د شرکت د برکته نن ستا ټول ګناهونه معاف شو، بلکې مخکې ډېره لویه خبره ده او بل غټ انعام چې وقد بدلت سیئاتکم بالحسنات، معاف نه چې د نس وسه پورې تا څومره ګناهونه کړو، ستا په عملنامه کې څومره ګناهونه موجود وو. مثلا ستا ګس لاس فرشته چې کوم دی ګناهونه لیکي، ښي اوږې والا لیکي د ګسې اوږې والا چې لیکلي وو دننه پورې هغه چې شمار وشو مثلا 20,000 ګناهونه لیکلي، 20,000 څو ګناهونه لیکلي. خو چې ته په مجلس کې ناست وې د خپل د الله د راضي کولو په جذبې سره ناست وې، تر آخره پورې ناست وې او په آخر کې پاسېدې، نو غټ انعام دا دی چې ستا دا 100,000 ګناهونه الله معاف نه کړو یوازې، بلکې د دې 100,000 ګناهونو په بدله کې د ښي سایډ والا فرشتې ته الله وایي چې 100,000 نیکۍ پکې ولیکه. د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ نو څوم خیال دی د آخره پورې خو به کینو که نه انشاءالله؟ خبره خو په غور سره اورو که نه؟ د الله د رضا نیت خو به کوو که نه؟ بله خبره زما عزتمندو، نن موږ تاسو مزید دلته کې دا ماحول دی، دا قرآن نو ویل شي، دا دین موږ تاسو ته داسې را رسېدلی دی، خو دا داسې نه دی را رسېدلی. د دې لپاره مخکې ډېرې قربانۍ شوي، ډېرې زیاتې قربانۍ شوي. مکه چې کوم ته القرآن ویل کېږي، مکه په کوم ځای کې چې رب البیت بیت الله شریف دی، د کوم بنیاد چې ملائکو یې د کوم آباده وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، چې د کوم آباده د کور آباده په برکتي لاس ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کړو، په دغه کور باندې یوه زمانه راغله، یو وخت راغی چې 380 بوتان پکې پراته دي، 380 بوتان پکې پراته دي، او د دغه نه غیر چاپیره اوسېدونکي خلک، د دې کور دپاره راتلونکي زیارت کوونکي خلک د رب البیت عبادت نه کوي، چې قرآن کې حکم دی فلیعبدوا رب هذا البیت، د دې کور والا عبادت، د دغه الله عبادت نه کوي، د دې کور والا عبادت نه کوي. په دې مبارک کور کې، په دې برکتي کور کې د دغه 380 بوتان عبادت کیږي. الله رب العزت ترحم راغی، ترس راغی په خپل مخلوق باندې او د هدایت بندوبست وکړو، او الله رب العزت په دغه خار کې، په دغه کلی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه خلکو مهنت وکړو، روزانه یې وکړو، روزانه د هر چا خواله لاړ، روزانه د هر سړي سره خبره وکړه، د خلکو سپورې ستغې برداشت کړي، د خلکو هغه جګړې برداشت کړي، د مرګرو ته تکلیفونه ورکول دا ټول شیزونه برداشت کړو، او قرآن یو عجیبه نقشه کې انتخاب کړی. تا زما خبر ته وخت دی که یو عجیبه نقشه ده چې اورد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ښار کې ګرځي، خلکو ته الله ښیي، د خلکو تعلق د الله سره جوړوي، خلک د الله سره جوړاوي، لیکن دا خلک دې سړي ته کله کنځل کوي، دې سړي ته کله سپکې سپورې وي. تر دې پورې روایتو کې راځي چې د دې سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې کله کله توقاڼې توکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې هر څه نه ستړی شو او کور ته راغی، د مکېدو دپاره راغی، په کټ کې سملاس کمبل یې واغوست، نو چې کله کمبل واغوست د برې نه د الله د طرف نه اعلان وشو چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کمبل اغوستون کې زما پیغمبره، کمبل اغوستو ټیم نشته، کمبل ما غوندا پاسا وربک فکبر، غیر چاپیره خلکو ته الله بخیا، دی د الله نه ویروا، دی د تعلق د الله سره جوړ کا، دی ته د الله لوی ووایه او څنګه ورته ووایه، داسې ورته ووایه داسې چې قرآن ډېره عجیبه نقشه کې انتخاب کړې چې ان لک فی النهار سبحا طویلا، ته به د ورځ کې محنت داسې کې لکه څنګه چې اوږده لامبو وهونکی لامبو وهي، داسې محنت به کې، څملاسته نشته، کمبل اغوستل نشته، اوږده لامبه څه مطلب؟ لکه اوس د دې ځای نه والا د یارخان بابا پورې، د کاټکلې د کلي پورې دا یو غټ سیند دی، یو غټ تالاب دی چې ډېر جوړ دی
او یو سړی د دې ځای نه لامبه وال شروع کی او دې لامبه وخی د دې لامبې په دوران کې دا قاری صاحب په کشته کې لاړ او دته وی چې ملګری تا خو ډېرې لامبې ووالې ډېر ستړی شوې ډېر لاس دې ووال ډېر خپې دې ووالې لږ یو پیاله چای ورته وڅښه لږ دا تازه کیک بسکټ مې راوړی دا ورته وخوره هغه وی لیونی که ودرېږم لاس نه وهم خپې نه وهم ډوبېږم چای پکې نشم څښلی بسکټ پکې نشم خوړی دا یخ ګیلاس اوبه پکې وڅښه نه 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 اوبه پکې نشم څښلی لږ دمه پکې وکړه نه دمه پکې نشم کولی لامبو وی دیتا چې لامبوزن به هله سیټ ته رسي هله به سر ته رسي چې دی په خپل لامبو والو کې لاس نه ودرې دی خپې نه ودرې دی د زړه زور نه بندي دی مسلسل زور کوي قرآن خپل پیغمبر ته وایي چې ان لک فی النهار سبحا طویلا ستا به د خلکو کې اوږده لامبه ده دا داسې نه کېږي اوس په ته لاس نه ودرې ته به خپې نه ودرې ته به ژبه نه ودرې ته به کمبل نه اغوندې ته به په آرام نه کښېنې ته به شپې ته نه ګورې ته به ورځ ته نه ګورې ته به موسم ته نه ګورې ته به مسلسل به د خلکو کې روانې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ډیری باندې ور وخت چې کله دا اعلان وشو او خپل قوم را جمع کو یا صباحا یا صباحا اعلان وکړو اے قریش را جمع شي دا د خطرې اعلان به پای زمانه کې علماء فرمایي تقریبا 40 کسان جمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي که چېرې زه تاسو ته دا خبره وکړم چې د دې ډیری شاته یو لوی دشمن را روان دی یو لوی لښکر را روان دی تاسو به زما دا خبره ومنئ هغوی ولې نه ما جربنا علیک کذبا موږ ستا ډېره تجربه کړې ده موږ ستا نه چېرته دروغ نه دی اورېدلي تا چېرته دروغ نه دی ویلي ته چې نورې خبرې څنګه رښتا کې ستاسو دا خبره هم رښتا ده موږ به ضرور منو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید اے خلکو زما خبره ومنئ زه ستاسو دپاره ډېر لوی مخې ته عذاب راتلونکی دی د هغې نه نیونکی ما او لا اله الا الله ووایه چې کامیاب شي خلکو چې کوم دی خواره شو یو خوا بل خوا لاړ او خپل تره ابولهب خو تر دې پورې لاړ چې تبا لکه اجمعتنا الهذا جمعتنا خپل خورارو رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب پیغمبر د الله محبوب پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوی چې هلاک شي تا موږ د دې لپاره جمع کړو تبا شي د دې لپاره دې جمع کړو نور سپور استغي ویل او لاړ دین دې نه دی راسېدلی دې ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سپور استغي ویل شي د دې ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوړو نه رقیه او کلثوم دا د ابو لهب انګورانې وي دا د عتبه او د عقبه بیبیانې وي دی چې کور ته لاړ دومره په غوسه کې او دومره په غوسه کې او دومره قارو چې خپلو زامنو ته یې وي ستاسو سره خبرې نه کوم تر څو پورې چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه لوڼې دا څه کړي دا طلاقې کړي دین داسې نه دی رارسېدلی دا موږ ته رارسېدلی په دې کې د رقیې رضی الله تعالی عنها طلاق شامل دی دې کې د کلثوم رضی الله تعالی عنها طلاق شامل دی عقبه عتبه دواړه ولګېدو او دواړو لوڼو ته ولا طلاق ورکو او عتبه خو دومره زیاتې وکړو چې راغی او په مجمع کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا لور په ما طلاقه ده او په مجمع کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داسې مخامخ دوکاڼې کو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو اللهم سلط علیک کلبا من کلابیک الله دې پتا باندې د خپل سپو نه یو سپی مقرر کړي او وشو داسې بیا چې بیا دا سړی په یو مجمع کې یو قافله کې تلو او یو شر مخ راغی او دا قافلې د منځ نه راوچت کو او چې کوم دی نو څه کو ختم یې کو قتل یې عزتمنو داسې نه دی رارسېدلی دا ماحول داسې نه دی جوړ شوی دې کې موږ د مخکې نه نظر واچو د مخکې نه چې په دې کې د رقیې رضی الله تعالی عنها طلاق شامل دی په دې کې د کلثوم رضی الله تعالی عنها طلاق شامل دی او یوازې ابو لهب نه ټول رونه زامن یوازې نه ټول کور په دشمنۍ ولګېد دغه ټبره ام جمیل هغه به روزانه غره ته تله او ګېډې به د غنو راوړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې به د شپې د ورځې غنې واچولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښکلې سپینې سپینې خپې هغه ښکلې نرمې نرمې خپې
هغه خپې چې هغه بره د الله عرش ته رسېدلې وې، هغه قدمونه چې د هغې قدم نه مبارک قدم په دنیا کې نشته، هغه چې به کله د لغه نه لاندې راله هغه نه به پکې وننوته، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته به تکلیف ورسېدو او خپه به وینې شو، خپې به وینې شو. هغه خو الله هم هلاکه کړه، ابو لهب هم الله هلاک کړه. ابو لهب یوازې په دې نه وایي چې یو کمیټي جمع کړه او په هغې کې تقریبا 25 سرداران شامل شو. هغې 25 سردارانو دا خبره وکړه چې د یو تن په تکلیف باندې دا سړی نه سمیږي، د ده ملګري د یو کس په خبره نه سمیږي. اجتماعي طور زمونږ دا وینا ده چې څومره دا سړی او څومره یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او څومره د ملګري دي څومره تکلیف رسولی شي دومره تکلیف رسوی دي، هسې ناوړي د خپلې خبرې. باقاعده یو قسم اقوام متحده یې جوړه کړه، باقاعده چې کوم دی نو یو څه وکړو، یو پروګرام یې وکړو، یو اعلان یې وکړو او دغه شانتې چې کوم دی نو څه وشو، ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکلیف پسې ولګېدل. حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما یو پیر ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف کې مونځ کوي. عتبه بن ابي معيط دا یو کافر دی، دی راغی او د ده سره په اوږه څادر و چې کله یې ولیدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کوي نو هغه څادر یې داسې تاو راتاو کو او د هغې څادر نه چې کوم دی داسې پړی جوړ کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سجدې ته لاړ داسې د لاندې نه یې ورکو او سجده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرۍ ته واچو او بیا یې داسې تاو کو، دومره یې تاو کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرۍ خفه کړ. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ را روان، هغه چې ولیدو نو راغی وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات، تاسو داسې سړی وژنئ، داسې سړی قتلوئ چې کوم دا خبره کوي زما رب الله دی، هغه سړی قتلوئ چې هغه ښکاره واضح دلایل به دې خبره باندې راوړي دي، تاسو داسې سړی وژنئ. رسول الله ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ولګېدو او هغه څادر یې د هغه نه خلاص کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مرۍ خفه کړې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څادر یې کولاو کړو د هغې سړي، هغه یې ترې لرې کړو. خو چې څنګه ابو بکر رضی الله عنه د عمل نور کافر ولیدو بیت الله شریف کې نور مراسو ټول رالو او دا ابو بکر رضی الله عنه داسې و چې په وینو کې سور دین داسې نه دی راغلی، دې باندې چاوال خوړل، دین داسې نه دی مونږ تاسو ته میلاو شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بله موقع باندې بیت الله شریف کې لګیا دی مونځ کوي، ابو جهل ناست دی، نور کافر ورسره ناست، وی څوک شته د ښار په پلانکي ځای کې مکه کې پلانکي ځای کې یو اوښ حلال شوی، هلته یو څښا لرې پروت دی چې هغه لرې راوړي او دې سړي باندې واچي لږې ټوکې به وشي، لږ مذاق به وشي، لږ خوشطبي به وشي. دقه عتبه بن ابي معيط لاړ، هغه څښا لرې راوست او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په سجده لاړ، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ما په خپله لیدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې پروت دی، دغه بدبخت راغی د اوښ غټ لرې څښا لرې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله سجدې ته لاړ په ملا باندې وله واچ، ما ورته کتل ما هېڅ نه شو، صرف دومره قدر وشو چې فاطمې رضی الله تعالی عنها ته په څه طریقه خبر ورکړی شو. فاطمه رضی الله تعالی عنها راله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغې لرې لرې کو او د خلکو ته سپور استغې ووي دین زما عزتمندو داسې نه دی راغلی، موږ ته داسې نه دی میلاو شوی، دا مدرسه داسې نه ده جوړه شوې، دا موږ تاسو نن داسې کلمه وایو منځونه کوو دا داسې نه دی شوي، موږ په غفلت کې پراته یو، موږ د څه نه خبر نه یو، په دې باندې وینې توی شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یعنی په دې ټوله مکه کې علما فرمایي د ابو طالب نه علاوه یو کافر هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری نه و، ما سوا غریبانان مسلمانان، بلال رضی الله تعالی عنہ، یاسر رضی الله تعالی عنہ، د هغو ټول کور او دغه شانتې عمار رضی الله تعالی عنہ او دا زما عزتمندو غریبانان د خدای غریبانان ډېر زیات کمزوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه پیرا تیر شو، عمار رضی الله تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ او ام عماره رضی الله تعالی عنہ دا په تکلیف کې ده. ابو جهل غلامان دي، هغه کله وخی کله کنزی
ګلو ته سپکې سپورې وي، د لوږې نه پې لوږه ډېره، د تندې نه پې تنده ډېره. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو هیڅ مدد نشو کولی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دې موقع ارشاد فرمایو اصبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنه. اے د یاسر کور والو صرف دغه وځه تاسو وې چې په دې خلوګه صبر کوئ، په دې تند صبر کوئ، په دې کنزلو صبر کوئ، په دې ډبولو صبر کوئ، په دې وهلو صبر کوئ. بس تاسو سره وعده چې کوم دغه د جنت ته سترګې پټېدل او جنت ته تلل دي. دین زما عزتمندو مونږ تاسو داسې نه دی رارسېدلی، قرآن مونږ ته داسې نه دی رارسېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف واقعه څنګه تاسو ته یاد نه ده؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خلکو نه تنګ راغی، طائف ته لاړ. کله طائف ته لاړ چې دا ښه خلک دی، دا سرداران دي، دا هوښیاران دي، او که دې خلکو دین خبره ومنله نو په ځای د منلو ټولو واقعه ستاسو مخې ته یو سردار یو شه، بل سردار بل شه، بل سردار بل شه. موږ ستا سره خبرې نه کوو. ته څنګه پیغمبر یې چې هغه مکې نه را روان شوی او ستا سره زید بن حارثه یو تن دی، ستا سره خر هم نشته پیاده راغلی، ته الله پیغمبر جوړ کړی، خر هم نه دی درکړی، دقه سره خر سره هم یې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغونه نه امیده شو او واپس را روان شو نو دغه خلکو د هغو څه اکرام وکړو؟ په هغه پسې واړه ملګري کړو، واړه یې پسې ولګول، غلامان یې پسې ولګول. یو کتاب کې تر دې پورې لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ماشومان او دغه هلکانو په مخه په کاڼو ویشتو او ټوکې پورې کولې او لاسونه پورې ټپول. یو کتاب کې تر دې پورې ما لیدلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 6 میله پورې منډه والې، شاته به یې کتل او په مخه به راتلو او دغه کاڼه چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن ولګېدو نو داسې به نه لګېدو، هغې بدن نه به وینه تله، خپې رنګ بنګ شوې په وینه باندې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هسې بدعا وکړه اللهم الیک اشکی ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني على الناس یا ارحم الراحمین. اے الله زه د خپلې بېوسۍ، زه د خپلې بېبسۍ، زه د خپلې کمزورۍ، زه په خلکو کې د سپکوالي تا ته شکایت کوم یا الله ته ارحم الراحمین. اللهم انت رب المستضعفين الى من تكلني الى من بعيد يتجهمني والى عدو ملكته امري. ته ما داسې خلکو ته ولګې چې هغه ناشنا دي، ما نه پېژني، دا نه پېژني چې دا د الله پیغمبر دی، دا نه پېژني چې دا محبوب دا د الله رب العزت محبوب خدا دی، دا نه پېژني چې دا کوم شان والا انسان دی. داسې دشمنان دي تا هغو ته زما باندې قابو ورکړې ده. ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. الا که په دې حالت کې هم ستا غصه په ما باندې ته زما نه خفه نه یې، زما هېڅ څه پروا نشته غیر ان عافیتک هي اوسع لي. ها اے الله زه ستا نه عافیت غواړم په دنیا کې هم په آخرت کې هم. اللهم انی اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان ينزل علي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوه الا بالله. الا زبدي حالت کې ستانه صرف دا غواړم چې ته زمانه خپه نشي، ستا غصه په ما را نشي، ستا خفګان په ما نازل نشي. یا الله ته تر هغه وخته پورې راضي کول غواړې تر څو پورې چې ته راضي شوی نه یې، همیشه ستا راضي کول دا زما مقصد دی. او زه یا الله د دې نیکو عملونو توفیق صرف ته ورکړې، لا حول ولا قوة الا بالله. زما عزتمندو دین داسې نه دی رارسېدلی. د طایف په غرونو کې په هغې خشکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کم دی نو څه کاڼي برداشت کړي. یو واقعه څنګه عجیبه ده چې ابو طالب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صرف مرګتیا کوله، نور چا نه کوله. یو ورځ خلک ابو طالب ته راغی او ته وی چې یاره ستا د وراره ډېرې ګډې وډې وایي، موږ به داسې وو، به موږ به هغسې وو، موږ به داسې وو، ستا د وجې نه صبر کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راوغوښتو ابو طالب کېنه او ته وی چې وراره په ما دومره بوج ما چوه چې هغه زه وړی نه شي.
په ځانم رحم وکړه، په ما هم رحم وکړه. ستا د قوم دا خلک راغلی او دا خبرې کول، دې قوم د خلکو دا خبرې کول، او ته دا خبره پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر عجیبه جمله ارشاد وفرمایي، او دغه یو کس یو مشر چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مرګتیا کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کچری دا خلک دا نور راوړي زما په دې یو لاس کې کیږي، او دا سپنمې راوړي زما په دې بل لاس کې کیږي، او ما ته وایي چې لا اله الا الله مو وایا، خلکو ته الله مخیا، د الله د کلمې دعوت مور کوا. نو زبا په دې حالت کې چې زه بیا خپل خبره نه پرېدم، دوه خبرې وکړي، یا هو د الله دین په ټوله دنیا غالب کیږي، او یا به زه په دې غلبه په دې مهنت کې زما د ساوځي زما جان بوزي، خو پرېږدم نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه وګڼل لکه دا مجمع ده ناس، دا مشر د خپل کشر ته خبرې کوي. کشر پوه شو چې زما خو صرف د خبره منله، د مرګتیا کوله، د مرسته حاصل وه، د هم نوره مرګتیا نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل څادر راواغست او د سترګو نه اوښکې به یې دی، داسې یې نه جړل، د سترګو نه اوښکې به یې دی، او روان شو. چې کله روان شو نو ابوطالب ورته اواز کړو چې وراره راپس ځه څه کې نو کوه، زه ستا ملګری. حدیث نه راغلی، دې باندې اوښکې توی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاړ، د احد په موقع باندې وګورئ تاسو، دا هغه موقع ده چې په هغې باندې اویا صحابه شهیدان شو. حمزه رضی الله تعالی عنہ هلته کې شهید کړی شو، غوږونه وله پرې کړی شو، بوزه یې پرې کړی شوه، اینه یې ترې راوویستله، هغه وچپولی شوه. او دا هغه زما عزتمنو داسې نه راغلی. نظر بن حارث رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دی سو د احد غره ته به وي چې په خدای مې دې قسم د دې نه خوشبو راځي، او کتابونو کې لیکلي چې اویا زخمون نه بعد هغه شهید شوی، اویا زخمون نه بعد. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه شان دی خپل لاس نیولې، او د کافرو تیرې براتلو، او په دې لاسونو به لګېدو، د دې لاسونو نه غلبیل جوړ شو، دا داسې دین نه راغلی. زما عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن دومره زخمونه رااله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ کې کړی ورنه. تاسو سوچ کړئ، کړی ګورئ معمولی شی نه دی، د چا په مخ کې ستن لاړ شي څومره تکلیف، میخ لاړ شي څومره تکلیف په ځان موږ تاسو راولو. دا موږ او کیسه ورو ځکه اسانه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له داسې دغه را پرېښودو چې د هغې په وجه سره د هغې کړی دا خوله کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ کې داسې ونه نوته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ دوه غاښونه مبارک شهیدان شو. هسې تاسو وایئ څومره تکلیف به میلاو شي. هسې دین راغلی، هسې دین ژوندی شوی، هسې موږ نن الله چې کوم دی د الله حکمونه الله نبي طریقې په موږ تاسو کې ژوندی، دا داسې نه دی راغلی. دې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه په طایف کې توی شوې، په مکه کې توی شوې، په چې کوم دی نو په احد کې توی شوې ده. او بیا مخکې عجیبه یو تفسیر کې یو عجیبه روایت لیکلی، تا زما خبره ته غوږ فرمایي. په دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی، جبرائیل علیه السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو، اے د الله رسوله، ستا د امت ستا غاښونه شهیدان کړي، ستاسو غاښونه مات کړي دي، تاسو قیمتي، ستاسو غاښونه قیمتي، دا غاښونه مال راکړئ، دا غاښونه به زه د الله دربار ته وسم، نو ستاسو غاښونه چې زه وړم نو ستاسو د برکته به زه الله ته ډېر نږدې شم، ستاسو د غاښونو د برکته به څه شم، زه الله ته ډېر نږدې شم، دا مال راکړئ، دا زه وړم. چې الله نن دې ظالمانو د خپل هغه نبی سره څومره چې کوم دی نو څوک زیاتې وکړو، غاښونه یې مات کړو. عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره عجیبه خبره، دا د یاد ساتلو قابل خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته ارشاد وفرمایي، جبرائیله ما خپل غاښونه ستا دپاره نه دی شهیدان کړي، ما خپل غاښونه د خپل امت دپاره شهیدان کړي دي، او سبا به د قیامت ورځي، او زه به د قیامت په ورځ باندې چې کله د الله مخې ته ځم، زه به د خپل غاښونه د الله مخې ته په لاس کې داسې وړم، او الله په دربار عالیه کې به درخواست کوم چې یا الله زما امت دومره ناپویا، زما امت دومره جاهله چې ګوره زما سره دومره زیاتې کړې، زما دواړه غاښونه مات کړي دي، اے الله زه د دې ظلم باوجود
خپل امت معاف کوم یا الله ته معاف کړي. د ظلم باوجود، د دې زیاتی باوجود زه امت معاف کوم یا الله ته معاف کړي. نن امت ته پیغمبر نه دی، امت ته پته نشته. سیدی نه راغلی. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د خندق په موقع باندې منګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل ستړي ویله چې اے د الله رسوله ډیر زیات وږي شو، ډیر زیات ستړي شو، دا په بیلونو خندق کړو، دا خاوره راوباسو، دا کشه بیلچې وخو، دا د سختي یخنۍ موسم دی. په یخنۍ کې سړی په کار ډیر وږي کېږي، وږي د خوراک هېڅ نشته. او لمن مې اوچته کړه چې اے د الله رسوله کلمې مې دومره ملاله ورغلې دي چې ما په خپله خېټه باندې ګټه تړلې ده چې څه نه څه نیغ ولاړ یم چې کار کوم، بیلچی وخم کشی وخم. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایي د دواړو جانو سردار د چا د مخه چې الله ځمکه اسمان پیدا کړ، د چا چې مرتبه او درجه د الله نه وروستو ده، په رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لمن اوچته کړه او چې موږ وکتل نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خېټه باندې د یوې ګټې په ځای دوه ګټې تړلې. داسې دین راغلی موږ تاسو، داسې مسلمانان یو موږ تاسو. دا قرآن داسې ویل شي، دې لپاره قرباني شوې ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم سار مال یو پیر په یخنۍ کې راغی، صحابه په لوږه کې په تنده کې مسلسل لګیا دي، کشی وخي بیلچې وخي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته عجیبه خبره وکړه، اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. اے الله دنیا ژوند سره ژوند نه دی، ژوند خو د آخرت ژوند دی. الا دا انصار او مهاجرین دا ټول معاف کړي، دې سکه معاف کړي. هغه ته سوي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. منګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړي دي تر مرګ پورې د دین په مهنت کې چې ستړي راځي هغه به برداشت کوو، دین مهنت وکړو. نن زمای عزتمن موږ نه یې تیار، سم خیال دا مجلس ته دې لپاره، دا ناس ته دې لپاره چې زمونږ د غفلت ختم شي، نن زمونږ سترګې رڼا شي، نن موږ لږ سوچ وکړو که اوس موږ تاسو دا غواړو چې دا دین دې باقي پاتې شي، دا مدرسې دې دغه شانتې وچلېږي، دا علما دې دغه شانتې جوړېږي، دا حافظان دې دغه شانتې جوړېږي. هغې دپاره به ما تعالی څه کول پکار دی؟ هغه به کوو که نه؟ په خپله خو به هم څه کوو که نه؟ څه مال به لګو، څه جان به لګو، څه وخت به لګو، مال جان وخت به لګو، خپل بچی به دې ته فارغو، خپل ځان به فارغو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احسانات په همیشه دپاره یاد ساتو، او په رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر درود او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو به ډېره اتباع کو. الله دې موږ تاسو عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.